علیکم. نی ویډیو سره تاسو ولکلې وي. امید لرم چې تاسو ټول واره خوشاله وي، ژوند په مزو کې وي. دوستانو 50 سره پرنګو حدود کې مریم ماشومان ډیره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړل شوې وه. د مریم ماشومې مور په سرو سترګو باندې جاري د خپل خاوند ټول اصلیت یې راښکاره کړو. خاوند یې مریم ماشومه په کومه طریقه باندې قتل کړه او خاوند یې چې کله خپله مریم لور قتل کړه حلاله کړه، بیا یې ښځې ته څه خبرې کړې. ښځې هغه ټولې خبرې بیان کړې. دوستانو ښځې څه خبرې کړي د ښځې بیان درسره زه په دې ویډیو کې شریکوم. خو همدغه دې رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاء الله خامخا وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مریم ماشومه چې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل شوې ده او د مریم ماشومې قاتل بل څوک نه بلکې د هغې خپل پلار عبیدالله دی. عبیدالله چې کله خپله مریم ماشومه لور حلاله کړه او د سیند غاړې ته یې وغورځوله او کله کور ته راغو او ښځې ته وویل چې زما مریم ماشوم خو قتل کړې شوه، ته زما په مریم ماشومې لور باندې خوشحاله یې که خفه یې. نو ښځه وایي چې زما خو په زړه کې شک و چې دا تا قتل کړې ده، ځکه چې تا ته مریم نه وه ګرانه. تا ما ته بار بار ویلي چې دا زموږ نه الله تعالی غواړي یا دا چې ته سیند ته غورځېږي یا چاته مرداره شي. وایي چې د مریم ماشوم زما ناجایزه اولاد نه دی، که چېرته مریم ماشوم زموږ ناجایزه اولاد و نو زه به زه قتل کړی خو زه قتل نه کړم، زما لور مریم یې قتل کړه. وایي چې مریم سره ډېر زیات ظلم شوی دی. زه د پولیسو نه التجا کوم چې زما خاوند ته دې پانسي میلاو شي، زما خاوند دې قتل کړی شي، ځکه چې زما خاوند ډېر زیات ظلم کړی دی. زما د زړه غوښې یې ډېرې زیاتې په بېدردۍ سره قتل کړي دي. دوستانو د مریم ماشومې مور په سرو سترګو باندې جاري، ویر کوي، فریاد کوي، ژړا کوي، خو دې ویر د دې فریاد د دې ژړا په سترګو وړي. مریم ماشومې پلار چې کله عدالت ته پیش کړی شي او عدالت ته وایي چې ته عمر قید سزا شوله یا عدالت ته وایي چې دا د تاریخ په تاریخ ورکوي، تاریخ په تاریخ ورکوي او پانسي ورنه ورکوي. د دوستانو تر هغه پورې به زموږ دغه رنګې نورې مریم ماشومان قتل کېږي، نورې ګلالۍ ماشومان قتل کېږي. موږ د پولیسو نه بار بار التجا کوو چې د مریم ماشومې پلار ته پانسي میلاو شي. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاء الله خامخا وکړئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.